الحق صاحب دوره تفسیر اختتام ته ورسېده. په دې کې ګڼو میلمنو شرکت کړو. نن ختم د پاره م راغلي وو، د برکت حاصلولو د پاره م راغلي وو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. تاسو جی د کوم ځای یې؟ موږ جی ضلع دیر سره تعلق ساتو، دیر بالا سره جی. ستاسو نامه؟ اشفاق احمد. څو ورځې دلته تېرې کړې؟ تقریبا دلته خو د تفسیر د دوره د 1 اپریل نه شروع شوه، خو موږ په 1 رمضان باندې دلته راغلو انشاءالله. تقریبا شپږمه سپاره چې موږ دلته رالو او نن د هغې اختتام وشو. تاسو دا لومبنی ځل و چې دوره تفسیر ته رالی؟ او جی او بس دا قاري صاحب خو ماشاءالله تقریبا ډېر وخت نه تفسیر شروع کړی، خو موږ د لومړی ځل و. ډېر ملګري وو، ډېر چا څلورم کال و، چا درېیم کال و، خو موږ د لومړی کال و چې په اولني پیل دلته رالو تفسیر له. د قاري صاحب د درس له د راتګ څه وجه کیدی شي؟ نو قاري خو ماشاءالله هغې تعارف ته ضرورت هم نشي، ځکه چې د هغې نه د عوام خبر دی، خصوصا صوبې خیبر پښتونخوا والا او زمونږ د ملک پاکستان کې قاري صاحب خو عظیم شخصیت لري او بالکل د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع مردان امیر دی، چې نن سبا د ضلع مردان په سرزمین باندې او د صوبې خیبر پښتونخوا په سرزمین باندې د قادیانیانو جرړې هغه ختم کړی او ډیر عظیم شخصیت دی چې هغه په خپله په 1997 کې د دورې تفسیر د مولانا سرفراز صفدر رحمت الله علیه سره کړی. د هغې د وجې نه قاري صاحب ډېر تفسیر ډېر هغې کې الله وله ډېر مهارت ورکړی. د هغې د وجې نه موږ دلته راغلو چې موږ چې قاري صاحب سره هم دا څکل دا تفسیر د دوره وکړو. د زیدې د خلکو رویه تاسو سره څنګه وه چې تاسو دلته پاتې کېدئ؟ ماشاءالله ډېر مهمان نواز خلک وو، ډېر زبردسته خلک وو، زموږ ډېر خدمتونه وکړل ماشاءالله او الله دې ول دغې بدلې په دواړو جهانو باندې الله رب العزت ول ورکړي. مننه. څه میسج به ورکوئ؟ موږ خو عوامو ته دا ورکوو چې ډېر باطلان نن راپاڅېدلي دي او د قاري صاحب په خلاف باندې د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت په خلاف باندې هغه کاروایي چلی، خو لهذا موږ هغوی ته دا اعلان کوو د دې ځایګې چې انشاءالله د خپل مرګ د آخري سلګۍ پورې به موږ د قاري صاحب محترم سره ښه کلک ولاړ یو. که ډېر باطلان ناپاس خو د هغوی د سټ به موږ انشاءالله په توره باندې او انشاءالله په هر میدان کې موږ قاري صاحب په مخ په وړاندې بوځو انشاءالله العزیز. جزاک الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. د کوم ځای نه راغلی یې؟ زه خو د ضلع دیر شرینګل یم، د شعور د علاقې. زیدې ته څه له راغلی؟ دلته کې د شیخ القرآن عالم مجلس تحفظ ختم نبوت امیر محترم د مردان حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه دورې تفسیر له راغلی یو دلته روژه میاشت دی. نو څنګه څه زده کړه دې وکړه؟ بس الحمدلله دا خو د علماء کرامو د زموږ د مشرانو علماء دیوبند د اکابرینو دواګانې دي چې الله رب العالمین خپل علماو له راولي. نو زده کړه او دغه انشاءالله الله رب العالمین د دې علماو په دواګانو باندې او دغه د علماء کرامو په دواګانو چې موږ دغه ناسته څومره کمره وکړه دا هم د خیر نه خالي نه دی چې د هغه ثواب کې موږ شریک شو. نو الله رب العالمین دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. قاري صاحب دا میشن به مخکې بوځئ انشاءالله. زموږ د قاري صاحب حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب زموږ علاقې ته بره دیر ته تللی دی، ضلع دیر شعور د ادبان پاتراک هغه علاقو ته تللی دی او راغلی دی. نو انشاءالله دلته کې د علماء دیوبند بچي پیدا شوي دي او هر اغیار هر باطل انشاءالله العزیز چې خپل ضلع دیر کې به موږ د علماء دیوبند جنډه وچتو او په هر اغیار په هر باطلانو باندې په هر ځای کې او په خپل علاقو کې اور بلو انشاءالله. زیدې خلک څنګه دي؟ الحمدلله ډېر زیات اخلاقي خلک، ډېر خدمتګار خلک چې زموږ خدمتونه کړي دي. الله رب العالمین د دې هغه بدله په دواړو جهانو ورله ورکړي. جزاک الله. وعلیکم السلام. د کوم ځای نه راغلی؟ شیرګل نه. شیرګل نه راغلی. دوره دې پوره کیوي که نه؟ او جی پوره دوره کې د الف لام میم نه تر وناسه پورې او جی زده کړه به دې کړې؟ ډېره جي. دا شانتې چې تا په پوره ژوند کې یو ټکی نه وي زده کړی هغه موږ ته ووایه. اصل کې موږ قرآن تفسیر ته ناست نه وو، دلته چې موږ کومه طریقه د قاري صاحب نه زده کړه بس دا طریقه هم په موږ باندې نوې ولګېده او ډېره ښکلې ولګېده، ډېر بهترینه طریقه وه چې په کومه طریقې سره هغوی شروع وکړل او په کومې طریقې سره هغوی ختمه کړل او په ډېرو لږو ورځو کې چې کوم دی موږ ته ډېرې د قرآن هغه معلومات موږ د هغونه حاصل کړل چې موږ بل ځای کې نه حاصل کړي. د زیدې کلي خلکو حوالې سره څه ویل غواړئ؟ ډېر زبردست خلک دی، ښه خلک دی، اخلاقي خلک دی، تعاون کوي او په دین مین خلک دی، دیندار خلکو سره ناس خلک دی او په قدردان خلک دی، علماو په قدر باندې پوهېږي، د طلباو په قدر باندې پوهېږي او الحمدلله زموږ یو ډېر خیال وساتو، الله دې د دوی خیال وساتي. امین. ځان سره به کال له څوک راولئ که نه؟ انشاءالله چې موږ چې څومره ملګري یو څومره زموږ تعلق دی موږ به هر ملګري ته چې کوم دی دا دعوت ورکوو او هغوی به ځان سره چې کوم دی په
دغه کې چې کوم دی دوره کې ځان سره شاملو او هغوی به دلته راولو. هر ملګري ته زموږ دا درخواست دی چې هغوی ځان له چې کوم دی ابتدایي هغوی فایده حاصلوي او طالب علمان یې نو هغوی دې راځي او قاري صاحب سره چې کوم دی په دوره کې شاملېږي. انشاءالله ډېره فایده به ورته جزاک الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. مولانا صاحب کوم ځای نه تشریف راوړی؟ زه خو ضلعدیر میدان سره تعلق ساتم، هغه ځای نه راوړی. ضلعدیر سره تعلق سات میدان سره. د قاري صاحب د درس څنګه راوړی ځان طرف ته؟ څنګه د قاري صاحب د درس له څنګه رالی؟ ښه، قاري صاحب سره خو مخکې نه زمونږ مینه محبت و او مردان کې مې سبق و نو هغه بیانونه وتلو او نور هم قاري صاحب سره مخکې دورې مې اورېدلې وو نو بیا رالو دلته. دورې بله خلک کې زموږ په دې کلي کې درې څلور ځایه کې کېږي. قاري صاحب د ولې خوښ دی؟ قاري صاحب خو د ختم نبوت او ډېر اټ کار رانیولی دی او ډېره یو غټو قربانۍ ته ځان نیولی دی. ښایسته هم دی لکه ستا او ماشاءالله. جزاک الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بل نوم راته ووایه. عبدالرشید. عبدالرشید. ماشاءالله. یی د کوم ځای؟ لوی دیر جندول سمربا سره تعلق لرو. ډېر د وروسته نه راغلی یې، زده کړه مو کړه؟ الحمدلله جی ډېر فایده موږ ته حاصله شو د قاري صاحب د درس نه. ښه پوره ویښ په ورته ناست وې؟ الحمدلله جی او ویښ به ناست وو. اوس چې ورشې انشاءالله نو په شوال کې به څه کوې؟ انشاءالله ورځې خو اوس لږې کمې دي، خو زموږ د پیدې په کلي کې انشاءالله څوک تپوس کولی شي نو موږ انشاءالله جواب ورکولی شو. د قرآن متعلق چې کوم مسایل راځي د هغې کې څومره تپوسونه کې انشاءالله موږ به جواب شو ورکوو. د قاري صاحب موږ ته ډېره پیدا راکوي. جواب به تاسو ورکوئ انشاءالله چې قرآن کې درنه تپوس وکړي. دا لکه د قاري صاحب حکمت دی، د قاري صاحب هغه محنت دی چې تاسو دومره قابل شو چې جواب ورکولی شئ. او جی دا ټول زمونږ ذاتي هیڅ قسم دغه نشته، دا ټول محنت او دغه د قاري صاحب دی. د زیدې د خلکو نه څه ګیله لرئ؟ نه جی زیدې خلکو الحمدلله زمونږ ډېر مهماندازي وکړله جی او بالخصوص د قاري صاحب موږ ډېر زیات شکریه ادا کوو. بلکې زموږ سره نن د شکریه الفاظ نشته چې قاري صاحب موږ له کومه مینه راکړې او د هغې شکریه الفاظ موږ دلته راوړو، هغه الفاظ زموږ سره نشته دی. خو بالخصوص بیا د زیدې د خلکو نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو او دغه شان خوشحاله د هغو هم الله ساتي. لکه هغو زموږ الحمدلله په 40 دن کې ډېره زیاته خوشحاله ښه اخلاق زموږ سره استعمال کړي. بیا به راځئ انشاءالله. انشاءالله. یو کال مخکې موږ راغلي وو، یو څه کال بیا راغلو. د هغې وجه دا وه چې زموږ سره مخکې هغو ښه اخلاق استعمال کړي، څه بیا موږ د هغې وجې نه راغلو. دوره کې پوره ویښ وې؟ او جی دوره کې خو ویښ وو. ماشاءالله. څه دې زده کړل؟ یاره جی ډېر څه مې زده کړل. لکه بیا هم؟ بس د عقیدې په بنیاد باندې مې څه زده کړل، ډېر څه مې زده کړل. لکه عقیده ماته واضحه شوه چې یاره زموږ څه عقیده ده او لکه د باطلو فرقو څه عقیدې دي، زموږ په عقیدو باندې څنګه ګزارۍ کوي. هغه شان د قیدیانانو چې کوم دی قاري صاحب خو تاسو څخه پته ده چې یو ډېر محقق سړی دی، لکه هغه خو د قیدیانانو باره کې ډېر معلومات لري نو ډېر تاریخ ورله ورځي. بالکل نو ورځي. هغې په وجه باندې موږ ته ډېر تاریخ هغې واضح وکړو چې قیدیانان تاسو باندې په دې ټیم کې دا ګزار کوي دا ګزار کوي، بالکل دې ټیم کې به دا خبره راوړي، دې ټیم کې به دا خبره راوړي. دې په وجه عوام خو داسې خبر نه دي، بعض طلبه هم داسې چې چا ورته ویلي نه خو خبر نه دي. مطلب قاري صاحب لګیا دی او هغه چې دی نو یو آګاهي مهم چې دی نو چلی د مسلمان په سوسایټۍ کې چې خلک خبر شي. او جی بالکل ډېر دغه کار به تاسو به اوس انشاءالله دغه میسج مخکې وړئ؟ انشاءالله دا میسج به موږ خامخا وړو چې څونه زموږ ملګري دي هغوی له به موږ دا وایو چې تاسو قاري صاحب څه دوره وکړئ، تاسو به عقیده یې زده کړئ او داسې د مسلمانانو د ایمان چې کوم دی د هغې حفاظت به تاسو کوئ، ځکه چې طلبه کرام چې کوم دي دا خو د امت سربراهګان دي، د سرسوري دي د امت، نو خامخا د امت ته خو به پیدا ورکوي، ځکه د علماو د لاسه به ډېر خلک به جنت ته ځي. څوک ته چې خبره نه مني نو څنګه به یې پې منې؟ یاره جي چې نه مني بس هغې خپل کار دی، خو موږ به خپل مشن مخ په وړاندې کوشش کوو چې مخ په وړاندې خپل میسج خلکو ته ورسوو، ځکه قاري صاحب خو ډېر داسې په چا باندې په زور نه ده منلي، ډېر داسې ملګري موږ سره راسو چې هغې د بلې عقیدې والا بل نظریې والا موږ سره دلته د تفسیر کې حاضر وو، د 40 ورځې ټولې دلته تېرې کړلې. نو انشاءالله چې داسې به ډېر متاثره شوي کېدای شي هغې خپل باطل عقاید پرېږدي او موږ سره انشاءالله به د پاک مذهب کې پاک مسلک کې الله پاک هغې ته د هدایت او دغه ور په برخه کې او موږ سره به د پاک عقیده کې شامل شي.
زیدي خلک ته خوښ شو یاره جي د زیدي خلک خو ډېر مزیدار او خوندور خلک دي، ښکلي دي که نه خوشحال بخته خلک دي. ځکه زمونږ یو ناظم صاحب و هغه هم د ثوابۍ دی جي، صحیح. او بل قاري صاحب باندې خو زیده ټوله رڼا کوي، تاسو له خفه په زیده خو پې خود رڼا کوي ځکه چې د زیدې دی، خو زه خو هم ټول کې پی کې پې رڼا کوي، ټول کې پیګا نه بلکې ټوله دنیا جي، ټوله دنیا پې. ډېره مننه. الحمدلله دورې تفسیر چې نو اختتام ته ورسېده. کاري صاحب محنت جاری دی او خاص کر د کاري صاحب مشن چې کوم دی نو هغه د اعتقاد باطله چې کوم دی نو د هغې خلاف دی، که هغه د قادیانیت ته، که هغه د بریلیت ته، که هغه د شیعت ته، چې څومره هم دا شانتې عقاید دي چې هغه غیر اسلامي دي، د هغې خلاف اواز پورته کول. هغه سره دغه ده چې کوم تاسو وینئ کوم طالب علمان راغلي دي، په سوونو راغلي ورسره ناسو، څلوېښت ورځې ورسره تېرې کړې، د هغې پوره انتظام دلته شو. د زیدې د خلکو ډېره شکریه ادا کوو، د کاري صاحب دی بالخصوص شکریه ادا کوو، د هغه خلکو چې هغه معاونین دي د کاري صاحب دی په هره لاره باندې. نو الله پاک دې دا ټولې سوی کوششونه په خپل دربار احدیت او سمادیت کې قبول کړي او الله دې زمونږ کلی زیده په علم باندې منور کړي او الله دې دا د علم منبع وګرځوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.